علیکم نئی ویډیو ته تاسو ورکړی وو امید لرم چې تاسو ټول به روزه خوشاله وئ ژوند په مزو کې به وئ مولانا ادریس صاحب د مفتی سردار علي حقانی صاحب زوی سره میلاو شو هغه زوی ورته داسې قسمه خبرې وکړې چې ادریس صاحب په سرو سترګو باندې په ژړا شو او هغه زوی پټکې وخو او ورته ویل چې ته به خپل پلار په نقش قدم باندې ګرځې دوستانو هغه زوی بیا مفتی ادریس صاحب ته څه خبرې وکړلې مولانا ادریس صاحب څه خبرې وکړې هغه ټولې خبرې درسره په دې ویډیو کې شریکوم دغه رنګې نور معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ خبر میډیا چینل سبسکرایب کړئ د نشان خامخا وغږئ چې زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي دوستانو مولانا ادریس صاحب تېره ورځ د مفتی سردار علي حقانی شهید صاحب په درېیمه ورځ باندې تللی و درېیمې وه په هغه درېیمه کې د مفتی صاحب زوی ډېرې ښه خبرې وکړې په هغه خبرو سره ډېر زیات ملایان په ژړا شول چې په هغې کې یو مولانا ادریس صاحب و دوستانو مولانا ادریس صاحب چې کله په ژړا شو په سرو سترګو باندې وچلې بیا خپلې اوښکې پاکې کړې او د مفتی صاحب زوی یې غاړه وکړله خپل زړه ته یې نږدې کړو پټکې ورله ووهو په خپلو لاسو مبارکو په سر یې ورته لاس کېښوست او ورته یې ویل چې بچې ته یتیم نه یې ستا مونږ وکنه مفتی صاحب لاړو صحیح ده ته به اوس د مفتی صاحب په نقش قدم باندې ګرځې د خپل پلار په نقش قدم باندې به ګرځې د خپل پلار هغه وصیت پر بدل کې د خپل پلار هغه کارونه به بدل کې کوم کارونه چې ستا پلار نیمګړی پرېښودل دوستانو نو زوی ورته په جواب کې ویلي چې مولانا صاحب ته بېغمه شئ انشاءالله زه به د خپل پلار په نقش قدم باندې ګرځم او د خپل پلار هغه ظالمانو ته به دا جواب ورکوم چې دا ظالمانو زما په پلار باندې دا سازش کړی دی هغه ظالمانو ته زه ښایم چې تاسو خو یو مفتی صاحب قتل کو یو مفتی صاحب تاسو شهید کو بل مفتی صاحب به تاسو څنګه شهیدوئ دغه رنګې د نورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ خبر میډیا چینل سبسکرایب کړئ د نشان خامخا وغږئ چې زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي والسلام